السلام علیکم دوستانو، امید ده تاسو بخیر. دا ویډیو هغه ملګرو ټول وګورئ کوم چې بوسټر ډوز هغه د اوسه پورې نه دی کړی. تاسو ته پته ده چې د 1 فروری نه بعد چا هم بوسټر ډوز ونه کو نو په توکلناک کې چې د هغه د کم سټیټس دی د هغه محسن یعنی امیون هغه به ختم کړی شي. د دریم ډوز دا د کم خلکو دپاره دی. ګورئ ورونو، د چا چې دویم ډوز کړی یعنی دویمه ستنې وهلي د کرونا وایرس او په هغې باندې د فروری نه پس د فروری میاشت راغله او 8 میاشتې کمپلیټ شوي و هغه بوسټر ډوز ونه کړو نو د هغه چې کوم سټیټس دی په توکلناک کې هغه به ختم کړی شي. او بوسټر ډوز د فروری نه پس دا لازم کړی شو د هر مکتب ته چې ځي، هوټل ته ځي، کم ځای ته ځي نو بوسټر ډوز لازم شو. که ته هوایي سفر کې، که ته پبلک ترانسپورټ کې ځي، ته کم ځای ته ځي نو بوسټر ډوز لازمي دی. اوس دوستان یو سوال دی چې کم ملګري مثال په طور یو ملګری دی او هغه 6 میاشتې 7 میاشتې شوي دي او دی په چوټۍ روان دی، د دویم ډوز 7 میاشتې د چوټۍ روان دی د 6 میاشتو نو دی په چوټۍ نه ځي ځکه چې 7 میاشت خو په ده واوړي د 8 میاشتې شوي نو که دی پاکستان ته لاړو نو واپس د بوسټر ډوز خو لازمي نه د هوایي سفر دپاره د فروری نه پس نو دی به څنګه راځي. لہذا خیر دی ته 1 میاشت 1.5 میاشت لیټ شه، تا ته به نه میلاویږي خپل بوسټر ډوز خپل کمپلیټ کړه نو بیا لاړ شه نو په واپسۍ کې بس تا ته د راتلو څه ټینشن نه وي. لہذا چې کوم ملګري په چوټۍ باندې ځي د چا د دویم ډوز 2 میاشتې شوي 3 میاشتې شوي د څه مسله خو نه هغه څه مسله نه ده. لیکن که د دویم ډوز 8 میاشتې پوره کېدو والی دی په چوټۍ ځي نو خپل بوسټر ډوز وکړئ بیا ځئ، یعنی اضافي ډوز خپل جرعه تنشیطي خپل وکړئ او بیا ځئ. الحمدلله فری دي سعودي حکومت د طرف نه الحمدلله او هر څه لکه ډېر سم دغه نشته نو په دې باندې ما ویډیوز جوړې کړلې په څه طریقه باندې مثال اپوینټمنټ واخلئ. کوم ملګرو ته چې نه میلاویږي کوشش وکړئ. ما تاسو ته ویلو چې د ورځې چې کله د 12 بجې ختمېدو ټیم په دغه ټیم کې کېږي، سهار وخت کې د شپې په 2 بجې دې ټیم کې کوشش وکړئ انشاءالله نو ملاو بشي د سره نو ځان د خسارې نه بچ کړئ او خپل بوسټر ډوز کمپلیټ کړئ. جزاک الله خیر.